Assalamu alaikum dear viewers. زیم عمر سلطان او نن تاسو ته د MS Word یو بلی ویډیو سره حاضر یم. نن به موږ د MS Word یو انتهایی اهم ټاپک چې هغه په د افیسز کې هم په کار راځي او په هر قسم وختونو کې هغه په کار راځي. که فرض که موږ انویټیشن کارت جوړو، موږ ویډینګ کارت جوړو، موږ DMCs جوړو او موږ ډیرو کسانو ته پاغي کې دعوت ورکو او ډیر کسان په هغه کې شاملول غواړو، نو د هغه لپاره یو انتهایی اهم کمانډ کوم چې د MS Word کمانډ دی، هغه ته موږ میل مرج ویو. میل مرج په میل مرج کې موږ داسې کوو چې یو لیټر موږ ولیکو، یو انویټیشن کارت ولیکو او یا فرض کې یو DMC جوړ کو او هغه DMC کې که فرض کې د سکول 1000 سټوډنټانی، نو هغه سټوډنټانو لپاره هغه یو DMC موږ جوړ کړی او هغه موږ د ایکسل د یو لیست سره کنیکټ کو او بیا په هغه بنیاد باندې موږ سره 1000 DMC یعنی چې په یو ځای جوړ شي. DMC موږ یو جوړ کړی او ایکسل کې موږ لیست جوړ کړی د 1000 سټوډنټانو او دا ټول مارکس او هر څه کې موږ ور کړی او موږ د یو DMC کې هغه یو پیرافټ کو، نو موږ سره 1000 DMC یعنی جوړ شي. یا فرض کوم 1000 کسانو ته انویټیشن ورکو، ویډینګ انویټیشن موږ ورکو، نو موږ به یو شادي کارت ویډینګ کارت به جوړ کو او په هغه کې به د 1000 کسانو نمونه چې دی نو هغه به موږ لیست جوړ کړی په ایکسل کې. نو د 1000 کسانو نمونه چې دی نو هغه به موږ لیکو نه، موږ به صرف یو پیر هغه فټ کو چې فټ کو، نو بیا به د 1000 کسان 1000 انویټیشن کارت به موږ سره جوړ شي. انتهایی اهم کمانډ دی او ډیر فائدہ مند دی او زما خیال دی چې دا د سی ویډیو دا چې دا هر چا لپاره ضروری ده. دا افیسز کې څوک کار کوي دا هغه لپاره ضروری ده، په سکولونو کې څوک کار کوي دا هغه لپاره ضروری ده، اسی څوک فرض کا مختلف قسم کمپوزینګ او ډیزاینینګ سره اٹیچ دي دا هغه لپاره ضروری ده. نو لہذا دا یو اهم ویډیو ده او زه تاسو ټول ته وایم چې دا ډیر په غور سره واورئ. نو او بل خبره دا ده چې داسې اهم ویډیو راوستو لپاره موږ چې دینو وخت په وخت تاسو ته مختلف قسم ویډیو پیش کوو. نو که تاسو زمونږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو دا سبسکرایب کړئ چې زمونږ هر ویډیو تاسو ته په اسانه ملاويږي. نو راځئ چې موږ سٹارټ والو. دا موږ سره چې کوم دی نو دا دې ته موږ سویو میل مرج کمانډ ویو. دې ته موږ سویو میل مرج کمانډ زه دلې دا لیکم تاسو وګورئ. دې ته موږ میل مرج ویو او دا ان MS Word. دې د سویل شي میل مرج ان MS Word. ٹھیک ده؟ نو دا په MS Word کې چې دی نو موږ به میل مرج باندې باس کو، خو یوازې موږ MS Word په دې کې نه استعمالو. په دې کې موږ ایکسل به هم لګونه ټچ ورکو، لکه موږ به یو لیټر جوړ کړی او بیا به هغه لیټر چې دی موږ به په ایکسل کې یو لیست جوړ کړی. په ایکسل کې به موږ څه کړی، لیست به موږ په ایکسل کې جوړو. لیست به موږ څه کې جوړو، لیست به موږ په ایکسل کې جوړو. ایکسل کې به موږ لیست جوړ کو. دا ځان سره یاد وساتئ، لیست به زمونږ په ایکسل کې او لیټر به زمونږ چې دی نو هغه به څه کی، لیټر به زمونږ په وړ کې. ٹھیک شو؟ یا انویټیشن کارت به زمونږ په وړ کې. ها او په دې طریقه به موږ هغه یو بل سره مرج کوو. نو راځئ چې بس بالکل سٹارټ کوالو او موږ ګورئ دا د ورډ یو ډاکومنټ ما جوړ کړل، افیشل یو لیټر دی. په دې کې ما بره لیکلی بره د پرنسپل ایډریس دی، افیس اف د پرنسپل ګورنمنت های سکول غړی کندو او بیا لاندې ما لیکل چاته چې مې ایډریس کړل 2. نو مستر سره مخکې ما څه نه دي لیکل، تاسو یې نه تاسو دلې ګورئ مستر سره ما مخکې څه نه دي لیکلي. ګوره بیا هیډ اف د سکول مې لیکل، خو د سکول نوم باندې لیکل، نو سکول نوم به زه دلې لیکم او سکول په کوم ځای کې دی هغه به زه دلې لیکم او لاندې به زه څه ورکوم، زه به د هغه سیل نمبر ورکوم. خو دا به چونکې وګورئ تاسو وګورئ دا ما یو لیټر جوړ کړل، لاندې بل لیټر نشته، دا دلې وګورئ دا یو پیج دی. ٹھیک شو؟ خو د دې نه به اوس 40 50 60 پیجونه جوړوم او څومره چې زما لیست وي هغومره پیجونه به زه د دې نه جوړوم او دا هغه ټول نومونه به زه دلې فټ کړم او دا به هغه ټولو ته لال شي او دا زه به یې پرنټ کولی هم شم. دا زه څه کولی شم؟ پرنټ کولی هم شم. نو راځئ چې موږ میل مرج شروع کړو. میل مرج لپاره به موږ چېرته ځو؟ موږ سره دلې په مینو بار کې
موږ سره دا میلینګ اپشن دی موږ سره میلینګ ټیب دی د ټول یو خبره خدا مو اوري چې څوم کې موږ دا نه کوم چې موږ خپل پریدم کې کوم کار شروع کړو دا غیر موږ هټ کر لګلاړو موږ میلینګ میل مرج څنګه کوو چې د ډیرو کسانو ډیماندو ما تاسو کسانو ټلیفون وکړي چې په میل مرج باندې یا د یو سیستم موږ ته چې موږ یو ډیم سي جوړ کوو پاره کې د ټولو نمونه راځي یا موږ یو انویټیشن کارت جوړ کوو پای کې ټول نو دا چونکه زمونږ چې کومه ویورز دي شایقین دي داغه په ډیماند باندې موږ جوړو نو دا پورې زه میلینګ تلاړم زه میلینګ ټیب تلاړم دا ځان سره یاد وساتئ او لیټر ما د مخ کې نه جوړ کړل دا لیټر به تاسو هم جوړ کړئ دا لیټر ما جوړ کړل تاسو خپل تاسو کوم ضرورت دی داغه مطابق تاسو ډیم سي جوړولای شئ لیټر جوړولای شئ ویډینګ کارت جوړولای شئ انویټیشن کارت جوړولای شئ دا هم یو قسم انویټیشن کارت دی او په دې کې زه ټول هډ اف د سکول چې دی هغه ته څور کوم انویټیشن ورکوم چې هغه د زمونږ یو میټینګ دی هغه میټینګ چې دی انوال ډومېسټک ایگزام متعلق هغه دی جوائن کی او لاندې ګورئ دا زموږه طرفه دا پرنسپل طرفه ایڈریس دی او دغه سي لپاسه تاسو وګورئ دا د پرنسپل ایڈریس دی اوس چاته چې موږ انویټیشن ورکو نو باندې ځکه ورکو نو سٹارټ بس د میلینګ ټیب نه اخلم او په میلینګ ټیب کې وځه چرته لاړ شم سٹارټ میل مرج ګروپ ته لاړ شم څه سٹارټ میل مرج ګروپ ګوره تاسو په دا کرسر ګرځوم دا او په دې سٹارټ میل مرج ګروپ کې وځه سٹارټ میل مرج لاړ شم کوم کمانډ لاړ شم سٹارټ میل مرج لګورئ تاسو ما سره اوسئ او دا بار ګورئ زبدلې لاړ شم سٹارټ میل مرج لا په دې سٹارټ میل مرج کې په ټولو کې اخر سره تا سټپ بای سټپ میل مرج په نورو طریقو کې خدا انتهایی اسانه طریقه ده زه ان شاء الله آینده به تاسو نور طریقې هم خېما خو فل هر دا اسانه طریقه زده کړئ نو په دې کې دا اخیری دی سټپ بای سټپ میل مرج ویزر نو زه په دې کلیک کوم په دې چې زه کلیک کوم نو تاسو ګورئ دلی ما سره یو پین کولاو شي میل مرج پین دی ته وی څه ته وی دا میل مرج پین چې دی نو دا ما سره کولاو شي دا تاسو اینه دیتا میل مرج پین ویلې شي په دې کې لاندې لیکلي سټپ 1 to 6 څه لیکلي سټپ 1 to 6 او بل لیکلي لیټر ایمیل انویلپ لیبل او ډایرکټ نشو کې زما دا لیټر دی نو زما دا آپشن بٹن چې دی دا لیټر دا الریډي ډیفالت چې دی دا پریس دی نو زما دا پریس دغه کما کنه زه ایمیل هم کولای شم زه انویلپ هم کولای شم زه لیبل هم خو زه فل حال لیټر دی زما سره نو زما دا لیټر چې لیټر آپشن با زه کلیک کوم لاندې وګورئ زما سټپ نمبر 2 ته لاړ شم څه ته لاړ شم سټپ نمبر 2 ته لاړ شم نو سټپ نمبر 2 کې دا د یوز د کرنٹ ډاکومنٹ start from the template او start from the existing document نو چونکه دا کرنٹ ډاکومنٹ چې ما سره دی زبس دا استعمالوم دا د ورلد دا کرنٹ ډاکومنٹ چې دی نو دا استعمالوم نو دا اسانه ده بس د کې موږ دا کوم ډیفالت آپشن چې دی دا به پریس وساتم او بیا به سټپ نمبر 3 ته لاړ شم ګوره لاندې سټپ نمبر 3 باندې کلیک کوم زما دی ګوره د کرسر ته زما ګوره د سټپ نمبر 3 ته زرا لمه په سټپ نمبر 3 کې دی یوز ان ایگزیسټینګ لیست اوس ایگزیسټینګ لیست چې دی کوم چې ما په ایکسل کې جوړ کړل نو دی وی چې هغه لیست استعمالای نو زبا او ته ما چې یوز ان ایگزیسټینګ لیست دا به آپشن کلیک ونی سما خلان دی بس دی براوز لراشم چلا براشم ګورئ دا براوز نه دا براوز بٹن به ز پریس کما دا براوز بٹن به ز پریس کم ګور سم چې دا پریس کما نو دا ایکسل په ټاسک بار باندې ایکسل لا کوم فایل چې ما جوړ کړل دی بس اول بند کما دی بس کما دی بس ر دې نه بند کم ګور دا ما الریډي کولاو نو دی بس کلوز وینډو کمه نو دی ر دې نه بند شو د چې شو سیو چینجز مزم او یس سیو چینجز نو دا ایکسل فایل ما ر دې نه کلوز کا ٹھیک شو اوس دا فایل ما په ډیسکټاپ باندې سیو کړل ما په څه کې سیو کړل په ډیسکټاپ باندې او د نوم چې دی نو مار فار ویډیو ورکړل سم ورکړل ګوري دا په ډیسکټاپ باندې دا فایل ما سیو کړل او د نوم ما فار ویډیو ورکړل دا یې نه تاسو دا وز اوپن کما دا براوز نظر علما دا یو پر تاسو بیا مو کما چې تاسو دا غنه شي د دې براوز نظر علما دا اوپن مې وه اوپن مې وه چې اوپن مې وه نو د لیمات سره شیټ سکول لیست او سکول لیست نو زبر سکول لیست چې دا الریډي پای کې یو شیټ ته نو دا شیټ چې دا وز اوکے کم سبا کما اوکے وکم دا مې اوکے ک نو د لیتا سو وګورئ موږ سره سیریل نمبر راغی په دغه شیټ کې موږ سره هغه لیست چې دی نو هغه موږ سره دا دی سکول لیول پکې راغی او پلیس راغی نیم اف هډ راغی او د موږ سره مختلف قسم آپشن رااله او دا ټول ټیک مارک دی نو دا به بالکل ټیک مارک اوساتای دا به څو ساتای ټیک مارک با تاسو دا اوساتای او دا به بیا اوکے کوي
بالکل ریډی میډ عمل له بس دا چې څنګه تاسو اوکې کینو سټپ نمبر 3 مکمل شو سټپ نمبر 3 څه شو هغه مکمل شو اوس به تاسو راشي سټپ نمبر 4 ته څه ته راشي سټپ نمبر 4 ته نو په سټپ نمبر 4 چې ده نو دا به تاسو سچ ساتي څه به ساتي as such به ساتي خو دلی به تاسو اوس داسې چلو کوي چې دلی موږ سره insert merge field راغی دلی موږ سره راغی دلی موږ سره په میلینګ کې insert merge field راغی دا نه په دې به کلیک کوي په دې به چلو کوي په دې به کلیک کوي نو دلی اول لیکل سیریل نمبر بیا لیکل سکول لیول بیا لیکل پلیس بیا نیم اف هډ بیا پوسټ بیا سیل نمبر دا موږ سره هغه فیلډ دی په ایکسل شیټ کې زما ایکسل شیټ کوم چې ما جوړ کړل هغه هم تاسو ته وخما نو دا موږ سره پاره کې 1 2 3 4 5 6 فیلډ دي زما اول ګور دې راول کس راوسه مستر پسې می کلیک او دلی با ز دې لال شما او دا نیم اف هډ چې دی دا با ز سکه ما کلیک وکم نو دلی نیم اف هډ چې دی دا لاندې راغی تاسو اینه نیم اف هډ وسه د ډیزیګنیشن څه دی نو زبرین لګونه دی خورا شمه کسر بل غون دی خورا ولما بیا با انسرت مرج فیلډ راشما او دلی بز په څه باندې کلیک کما دی باندې کلیک کما پوسټ د څه پوسټ دی نو پاغه می کلیک وسه د چون کې سکول اف هډ دی نو لاندې د سکول اف هډ ما پرمننت لیکل لې دا بس چینج کوم نه دا به هر ځای هر لیټر کې سکول اف هډ راځي خو زه بل لاندې راشم دی زله دی خو ګوره کرسر ملان دی راوس او دلی وزلی کما څلی کما ز لیکما دا سکول اف هډ او دا هډ اف سکول چې د هډ اف سکول سره مخامخ لیکم دی ځکه لیکما چې دا هډ اف سکول د کوم سکول هډ دی نو زبا دلی لیکما سکول لیول دلی دا څه دلیم لیکل شم یا دلیم لیکل شم دا د سکول لیول شو او انټر وکما او لاندې به د سکول پلیس لیکما څه به لیکما دلی به لیکما د سکول پلیس چې دا سکول په کوم پلیس کې دی ٹھیک شو او لاندې کې زه فرض کړم د موبایل نمبر لیکم کنه ضرورت نشته خو بهر حال تاسو د پوهې لپاره زه د موبایل نمبر هم راولم دا مې سیل نمبر د دراوس څه مې راوس سیل نمبر مې راوس وګوره دا ډیټا ما د ایکسل نه د لی ورډ ډاکومنټ ته راشفټ لا څلورم نمبر سټپ کې ما دا چلو کو څلورم نمبر سټپ کې ما دا چلو کو تاسو په خبره پوه شئ وسه من بدلی چی چلو کو من با 5 نمبر سټپ ته راشو څه ته راشو 5 نمبر سټپ کې دا لګو ګوره دلی وس ک تاسو ته دا ښکاری دا ګوره دا کرسر په ځای ګرځوم دا اول نمبر راغی مستر سبحان الله اس اس ټی جنرال هډ اف د سکول جی ایچ اس درډ او لاندې دا نمبر راغی دا څه راغی دا نمبر راغی خدا خو یو ریکارډ راغی اوس ګوره تاسو دې ځای باندې کلیک کړئ په سټپ نمبر 5 کې نو دویم نمبر کسته محمد اسماعیل سیسټی جنرال هډ اف د سکول جی ایچ اس ډیری او لاندې دا سل نمبر راغی تاسو ګوره دې ځای باندې بیا کلیک کړئ نو ګوره موږ سره دریم نمبر مستر ولی الله سیسټی جنرال هډ اف د سکول جی ایچ اس فیزر راغی او لاندې دا نمبر راغی ګوره څلورم نمبر چې مستر محمد زاهد پرنسپل هډ اف د سکول جی ایچ اس سندوی او لاندې دا هغه نمبر راغی تاسو په دې خبره پوهه نو دا سیما سره دا په 5 نمبر سټپ کې ما سره څه شو ریکارډز ما سره جوړ شو خو وسم لیټر لایو دی وګورئ وسم لیټر لایو دی دا لیټر به اوس ډیریږي سین کوي وتا ما سره چې څومره لیستي هغه په لیټر جوړیږي ها وس تاسو راشي دا کمپلیټ کړئ شپږم نمبر سټپ د دې څخه کمپلیټ کړئ او بیا دا څه چلو کړئ چې دې ځکه دی لراشي دې ځکه څه لراشي په دې میلینګ ټیب کې فینیش ټیب لرا فینیش ګروپ لراشي او دا څو کوي دا فینیشر او ان مرج کې دا کلیک کوي او ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ پرنٹ ډاکومنٹ او سند ایمیل ز ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ وای دا اینه ایډیټ انډیویډوال ډاکومنٹ چې څنګه تاسو وای کنه نو تاسو چې څومره لیست یې اوس ګوره فرام 1 نوالا او فرام 53 ما تخکاری ما سره 53 ریکارډ دی پورې تاسو او هيا عالم وهله شي که فرض کوون دا نه وای آل وای نو آل کې به بیا تاسو ټول ریکارډ راشي او دا څه کوي دا اوکے کوي دا څه کوي دا اوکے کوي اوس ځوانانو تاسو ما سره وګورئ چې دا ګوره دا موږ سره 1 نمبر ګوره دا 1 نمبر لیټر جوړ شو ګوره اوس لاندې راځي دا 2 نمبر دی
اوس لاندې راځي دا ما سره 53 پیجز جوړ شوې څو جوړ شو 53 پیجز دا 2 نمبر لیټر شو اوس راشي دا 3 نمبر لیټر شو اوس راشي 4 نمبر لیټر شو اوس راشي دا 5 نمبر شو 5 نمبر ہے مسٹر شفیع الله هیډ اف د سکول جی ایچ اس چاغم او لاندې دا غسل نمبر اوس لاندې راشي دا 6 نمبر لیټر شو دا 7 نمبر شو ګوره دا څه په کتر روان امروره نو دا 53 لیټرې په یو ځای باندې ما جوړ کړې څو لیټرې مې جوړ کړې دا په 53 دي ته په زرګونو 2000 3000 15000 لیټرې هم داسې جوړولې شي 15000 ډیمسیان هم داسې جوړولې شي دا خو ما چې چلو کو دا خو صرف لغونه ما سره تیار لیستو نو دا هغه لیست نه چې دی نو ما تاسو ته داګه نه ما هیلپ واغسه او دا یو لیټر می جوړ کو او داګه نه ما تاسو ته 53 لیټرې جوړ کړې دی ته ویلې شي میل مرج نو دا به تاسو سیو کړئ او دا تاسو پرینټ کولای هم شئ دا به تاسو کړئ دا تاسو سیو کړئ ګورئ دا بر دې نه سیو کړئ فایل لبرا شئ او دا سیو اس کولای هم شئ یا سیو کړئ چې څنګه تاسو سیو اوه نو دې ته دلیل کما میل مرج ډاکومنټس میل مرج ډاکومنټ وتما الیکا او دا څه دلیل په دې ډیسکټاپ باندې سیو کوما او دا ما اوکے کا دا مې سکه دا مې اوکے کا نو تاسو ولید چې ما نن میل مرج تاسو ته په څه طریقه وکړ میل مرج ما په دې طریقه باندې وکړ چې په ورډ کې ما یو ډاکومنټ جوړ کړو ما څه جوړ کړو په ورډ کې مې یو ډاکومنټ جوړ کړو او دا څه په ایکسل کې مې یو لیست جوړ کړو زما د ایکسل لیست او ګورې د کوم لیست نه چې ما دا راغستې دی هغه ته لګو ګورې زه د ایکسل ته لګ ورزما دا چې دی دا هم تاسو دغه کې دلی منګ سره فار فایل دلی ما سره چې کوم دا ګورې دا د ایکسل فایل دی ځنه ما کولاو کو تاسو وته ګورې د دې فایل نه ما دا ډیټا راوچته کړل فار ویډیو چې دی نو دا ما جوړ کړل د سات کې خو د کولاویدو کې اخو د خو کړو خو بهر حال د دې نه ما دا ډیټا راوچته کړل دا د سات کې دی کولاو دی ښا دا کولاو دا د خدا د کوم ایرر ورک یو پیر ته تاسو بیا وګورئ دا ډبل کلیک کړئ The which Excel cannot open the file for video Excel is because the file format or file extension is not valid. بهرحال خود دینه ما دا کولاو کړل دې سات کې خود کولاو نشو ٹھیک دا نو خود دا ډیټا چې دا نو ما د دین راغستې دا ما د څنګه راغستې دا د دین راغستې دا نو په دې طریقه باندې منګه چې شروع کو منګه چې دې نو خپل 53 چې دی ورلد ډاکومنټس چې هغه جوړ کړو ګوره دا 53 ډاکومنټ زمونږ جوړ شو نو امید ساتم چې تاسو به زما په دې ویډیو باندې ډېر ښه پوه شئ او که تاسو نه پوه شئ نو تاسو ماته کمنټس وکړئ یا که داسې بل داسې دلچسپ ویډیو تاسو ته پکاري په وړو په ایکسل کې نو بالکل تاسو ماته کمنټ کولی شئ یا په دې میل مرج نه پوه شئ نو ماته بیا ووایئ ان شاء الله یو پیر به بیا د ډیمسۍ لپاره هم کومه فرض کا یو سکول له های سکول له په هغه کې 1000 سټوډنټان دي او دا غي ډیمسۍ جوړول غواړي نو یو ډیمسۍ موږ جوړ کړو او د 1000 سټوډنټانو لیست په موږ سره موجود دي نو دا هغه نه موږ د 1000 سټوډنټانو څخه کولای شو ډیمسۍ جوړولای شو نو زما خیال لې چې د نن لپاره دا کافی ده بیا ویډیو نور موږ دیږي نو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ د داسې مفید ویډیو لپاره د بل ویډیو لپاره زه تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله پامان الله مخاط او آباد ساته السلام علیکم